الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو زمیدرار الله دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د معمول مطابق زموږ لایف پروګرام دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نه نشر کیږي. په دې پروګرام کې هغه سوالات چې کوم ملګرو د واتس اپ یا میسنجر په ذریعه یا د ټلیفون موبایل په ذریعه کوم پوښتنې کړي دغه جوابونه هغه دوی ته وړاندې کیږي. ملګري په دې پروګرام کې موږ سره مختلفو ذریعو باندې چې کوم دی هغه رابطه کولی شي. کوم ملګري پروګرام اوري لایف نو د هغې په خدمت کې دا گزارش دی چې دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړي. څومره ملګري چې زموږ پروګرام اوري نو هغه ملګري دي دا پروګرام شیر کړي. تقریبا ماته په نظر راځي 109 ملګري الحمدلله زموږ پروګرام اوس په دې ساعت اوري 101 ته ورسېده. نو دا 101 په 101 باندې ټول ملګري د شیر بټن ووهئ او دا پروګرام شیر کړي نو انشاءالله زیات نه زیات مسلمانانو ته به دا پروګرام ورسېږي. دې نه علاوه کوم ملګري چې پروګرام کې شرکت کول غواړي خپل مسلو پوښتنې کول غواړي کامنټ په ذریعه باندې هم خپل مسلې پوښتنه کولی شي. کوم ملګري وایي چې زموږ د سوال جواب دې موږ ته فوراً ملو شي نو د پی ډي سی ایل نمبر موږ په ډسکرپشن کې هم ورکړی دی. زه درته وایم پی ډي سی ایل نمبر باندې رابطه وکړي انشاءالله د هغې جواب به موږ فوراً په پروګرام کې ورکوو. پی ډي سی ایل نمبر ځان سره نوټ کړئ 091 5230 091 5230 دا زموږ د پی ډي سی ایل نمبر دی. په دې باندې تاسو کال کولی شي. بعضې مسایل داسې دي چې هغه بار بار د دارالفتاء نه پوښتنې کېږي نو هغه چې کوم دی زموږ د یوټیوب چینل مفتی غلام فرید حقانی آفیشیل یوټیوب چینل دی په دې باندې هغه مسایل پراته دي. تاسو هغه مسایلو په چې کوم جوابات دي هلته تفصیل سره کتلی شي. د پروګرام باقاعده آغاز کوو. زموږ د دارالفتاء نگران رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالی موږ سره تشریف فرما دي. انشاءالله د څومره مسایل چې دي د هغې پوره تفصیل سره جواب به حضرت مفتی صاحب انشاءالله پیش کوي. مفتی صاحب اولنۍ پوښتنه ملک میر اسلام صاحب دې پوښتنه کړې ده. دوی وایي چې یاره چاڼه د چڼې په بدل کې اخیستل په قرض باندې دا جایز دي او که جایز نه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی الله علیه وآله وسلم. یو جنس شی چې وي لکه چڼه د چڼې په مقابله کې غنم د غنمو په مقابله کې کجورې د کجورې په مقابله کې دا دې ته بدله خو جایزه ده خو لیکن شرط دا دی چې لاس په لاس به وي. یو طرف نه به قبضه وشي بل طرف نه به قبضه وشي. تا صورت د دې رالیږلی دی چې چڼه د چڼې په مقابله کې قرض یعنی څوک خلک ورته وي نن ماله غنم راکه یا چڼې راکه کال پس چې زه کله وکرم ما ته کله وشي بیا
زما فصل وشي نو فصل زه کټ کم بیا به تعالی د هغې په بدل کې چڼا یا غنم درکم، نو دا جایز نه دی. د دې بهتره طریقه دا ده چې ته چڼا ورنه په نن قیمت باندې والا په پیسو په مقابله کې به طور قرضه والا چڼا ته قبضه کا، پیسې مه ورکوه. چې کله ستا والا فصل کټ کړلی شي او تا ته کله چڼا خپله میلاو شي هغه خرڅه که، هغه ته بیا قیمت ورکه. خو اوس ته ورسره چې تبادله چڼې په چڼې مو په مقابله کې یدن بیادن خو جایزه ده، خو لیکن په قرض باندې جایزه نه ده. امید دی چې تاسو له به جواب میلاو شي. حافظ فرهاد اتمنخیل صاحب، ابو اسامه صاحب هم سلام کړی. ماشاءالله ابو اسامه صاحب موحد سړی دی، موږ د موحدینو ډېر قدر کوو. الله پاک ته تاسو له اجر عظیم درکړي. تاسو زمونږ پروګرام شیر کوئ، زیات نه زیات خلکو ته فایده رسي. تاسو لپاره موږ دپاره صدقه جاریه. حافظ فرهاد اتمنخیل وایي چې د تکفل کار څنګه دی. تکفل خو اسلامی اصطلاح ده. تکفل چې کوم دی دا اسلامی اصطلاح ته په مقابله کې یعنی متبادل دی، بیمه دی، انشورنس. خو لیکن تکفل چې کوم په تکفل په نوم باندې چې کومې کمپنۍ چلیږي د ټولې بیمه کوي او ځان لا نوم ورکړی دی تکفل. چې څومره سودی بیماګانې دي هغو ځان دپاره نوم بدل کړی، صرف نما یې بدله کړه چې موږ تکفل کوو. نور تکفل نه کوي، بیمه کوي. پاک قطر تکفل دی، فلانا فلانا ډېر دلته راغلل، موږ تپوسونه ترې وکړو. طریقه کار یې خوبه خو د بیمه والا دی، خو لیکن صرف نوم یې د تکفل دی. که صحیح تکفل وي په اسلامي تاریخ کې تکفل خو جایز دی، خو زمونږ په نظر کې لا تکفل چا شروع کړی نه دی. اول یې شروع کړی تقي عثماني صاحب فتوا ورکړی، وروستو بیا دا کار دوی کولی نه شو یا څه اوس په بیمه باندې روان دي. ټول تکفل په نامه چې څومره د کمپنۍ چلیږي ټول بیمه کار کوي، یعنی د سود په بنیاد باندې روان دي. یو موږ ته کار نشي ښودلی چې ته خلکو نه پیسې جمع کړې، کم کار دی په شروع کړی، هغه یو کار راته نشي ښودلی چې دا کار راشه وګوره دا موږ په دې باندې کوو. دا یا مضاربت باندې یا مشارکت باندې خلکو نه پیسې اخلو. بهر صورت جایز کار نه دی. شفیع الله سلام کړی، وعلیکم السلام. منور شاه دا اصالت خلو څخه استا لري. دا سوال څه پوه نشو. شهزاد محمد وی دا سوال دی وګوره. منور شاه وی شهزاد محمد سلام کړی، وعلیکم السلام. امداد سلام کړی، وعلیکم السلام. شایسته جان هم سلام کړی، وعلیکم السلام. محمد ابراهیم سلام کړی، سلام وعلیکم السلام. فرمان الله توحید راز خان صاحب مفتی څنګه مفتی صاحب تعویز کول څنګه دي؟ راز خان صاحب تعویز کول بطور علاج خلق کوي، علاجن یې کوي، د دنیا فائدې دپاره کوي. نو لکه مونږ علاج کوو په مختلفو میډیسن سره، دوایانو سره. نو شریعت وایي چې تا خپل علاج کوه چې په کوم شي سره د علاج کیږي. علاج سنت دی. بعض خلک په دویانو سره علاج کوي، خو هر دوی په نوم باندې مثلا فلیجیل ګولۍ دي، د دې نوم په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی. خو دا غاښونو نه چې وینه ځي د ده لپاره کار ورکوي، دستونو ته کار ورکوي. فلیجیل دغه ګولۍ خېټه دی چې خورابوي کار ورکوي. خو لیکن قرآن او حدیث کې دا نه دی راغلی چې فلیجیل استعمالول تا دپاره. دا راغلی دي یعنی اصول دا ذکر شوي قرآن او حدیث کې چې علاج کوه. نو تویز دا دی چې مونږ په هغې سره علاج کوو. نو که چا علاج ور سره کیږي نو ټیک دی، خو لیکن غلط تویز بنی. تویز دپاره شرطونه دا دی. اول شرط دا دی چې غلط مقصد دپاره بنی. دویم دا دی چې تعویز کې چې کوم متن دی څه دعا دی پکې لیکلې دې کې به شیطانانو نه امداد نه غوښته، صحیح طریقې سره به تویز وي، مسنون طریقې سره، نو بیا جایز دی. خا د منور شاوی د عدالت خله څه حکم دی؟ ما ویل که خله یادی د عدالت خله چې دا په شریعت کې څه حیثیت نشته. دا خله چې سړی پکې حاضر شوی نه وي، عدالت نوټس ورکړي سړی حاضر نشي. تر څو پورې چې سړی حاضر شوی نه وي، عدالت د خپل طرف نه فسخ نکاح یا خلع وکړي. په شریعت کې د داسې حیثیت نشته. دا ښځه طلاقه نه ده. دا ښځه به پراپر طریقې سره، شرعي طریقې سره خلع اخلي د قاضي د مفتی په عدالت کې، او دا سړی به حاضرېږي. د عدالت چې کومه خلع ده دا غیر شرعي خلع ده. نو دا شریعت کې د دې څه خاصیت نشته. او چې کله سړی حاضر شي په خپل لاس باندې خلع ورکړي نو بیا خو جایزه ده په عدالت کې.
صحیح ده جواب درته ان شاء الله. مفتی صاحب دا غیر شادی شده شهید زنانه نکاح با په جنت کې په سرنګ طریقې ابو اسامه صاحب چې کما زنانه شهید شي یا شهید نه وي خو دینداری وفات شي او جنت ته لاړه او غیر شادی شده وي نو جنت کې خو الله پاک اصول ذکر کړی چې ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلظ الاعین چې په جنت کې چې څه تا غواړي چې د دې زنانه چې څه زړه غواړي که مثلا د دې زړه غواړي واده کول نو نور شهیدان به داسې وي چې هغه به سړي به وي چې هغې به ودونه نه کړي یا به ودونه وي خو بل واده به کول غواړي نو الله پاک په نیک سړي سره د دې ښځې نکاح وکړي دغه شوق په الله پاک پوره کوي او چې نه غواړي بیا چې څه زړه غواړي آپ دې ته بلوي محمد ابراهیم وایي چې جس مسجد में जुमे की नमाज नहीं होती वहाँ अजान दे सकते چې جمعې لمونځ پکې نه کېږي وहाँ اذان دے سکتے ہے او کنه مسپخین لمونځ دپاره خو به اذان ورکای کنه چې کومه ځای کې د جمعې لمونځ نه کېږي په کوم جوماتونو کې محلو کې نو هغې کې خو مسپخین لمونځ فرض دی کوي به مسپخین لمونځ دپاره به اذان هم وایي ابو زہران وہی کہ میری 4 بیویاں ہے 5ویں کی اجازت ہے کر دو ابو زہران دا وادونو شریعت جوړول دا خو د الله کار دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دغه شریعت جوړ شوی دی اوس په شریعت کې کمواله او زیاتواله دا د مفتی کار خو نه دی مفتی خو تعالی شریعت نقل کوي نو پنځمه اجازت خو تعالی څوک نه مجتهد در کول شي نه مفتی در کول شي ها البته تاسو لور ودونه دي یو واده بل کول غواړي نو ویل به په صحیح طریقې سره په حسن طریقې سره طلاق ورکای نو بل بیا کول شي پنځمه خو چې ویل طلاق ورکي چې هغه د پرځای خلی شي کمران وای چې زه بیمار یم کمران کامان وای الله پاک ته رؤسیت در کی الله دې ټول بیماری روغ صفات د باری تعالی ابو زهران وای چې اوس د خزه چې دا مشوم پیدا شي نو تر 100 میاشتو پورې کور ولای نشي کوله تر 100 پورې چې نفاس وي چې 100 پورې وینا د خزه نه راځي او د نفاس زیات نه زیات سلوي خورځي دي او کم نه کم حد نشته مثلا 3 ورځې کې پاکه شو 4 ورځې کې پاکه شو هم بستری ور سره کول شي ومنعت د دې نشته ده وای زر کو ټلیفون سوالات او جی ملګری دی عبد الله ټلیفون کړو جی د پښتنه کړی د چې تجدید نکاح لپاره نوې مہر مقرر رول دی څه حکم دی تجدید یو ځل خزه خون مړ شو یا خون طلاق کړ بل خون چې کوي نو نکاح کوي نو یا دا سړی چې طلاق بیان ورکي بیا ور سره نوې نکاح کوي چې کله نکاح کوي نو نکاح د پر شرط داده چې دی به مہر مقرری نوې مہر ازوړ مہر چې کم دی هغه خو دی خو نوې مہر به دوباره مقرری دا ورته لازم دی مولانا محمد سید صاحب د کوټ نه ټلیفون کړو جی بي فار یو باره کې د پښتنه کول خو ما ورته دې جواب ورکړو بل ملګری دی د بي فار یو په باره کې مفتی صاحب مفصل بیانونه هم تفصيلات شته دي چې کومې فتوی موږ سره دي هغه هم په یوټیوب چینل باندې پرتی دي کوم ملګری دی باره کې شک وینو زموږ د یوټیوب چینل مفتی غلام فرید حقانی پر باندې دی هغه وګورئ ان شاء الله هغه چینل کې د بي فار یو پر فال څومره چې نوې کمپنۍ دي د نوې کاروبارونه راځي نو هغه باندې څومره موږ تحقیق کوو نو مفتی غلام فرید حقانی په نوم چینل دی یوټیوب کې غلطه تاسو تفصیل کتلی شئ خجی بل ملګری دی جی رحیم د هنګونه ټلیفون کړو دی چې زما کاروبار سمون نه خوري منځ او داس هم کومه خو دغه باوجود کوم کاروبار ز شروع کوم نو هغه سمون زما نه خوري دغه وظیفه مون خو دلې ده چې تاسو او داس کې اوسه دا څوک چې او داس کې اوسي نو دنیا مسله به ورته نه دویمه دا چې کله او داس وکي یا او داس په دوران کې دی اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي دا دی وای نو د روزګار به سمون خوري ان شاء الله او هغه کسان چې وای چې مونږ وظیفه نشو ویلې قران پاک مونږ دی ویلې ها د دعا نشي زده کول او وای چې کاروبار مې برابر شي نو دومره ویل شي استغفر الله دومره ویل شي نو دا استغفر الله د ورځې 15 سره وځاله وای صرف ته وای استقدا وای داسې نشمېله نو بیا داسې کارو کې چې صرف او 10 کې خوسیدل او 10 خو زده کنه هر وخت چې او 10 ماتیږي او 10 کې دی وسی او بل خبره دا چې کور ته نکیږي نو السلام علیکم کا کور کې څوک پیو کني سلام دی اچي نو کور کې پر رزق کې برکت کور کې معاملې نه وي او 10 کې دی وسی
جی جزاک الله. بل یو ملګری دی چې مهتاب احمد د ټانګ نه ټلیفون کړو، دی وی زموږ په جمعات کې دا ترتیب چې هر جمعې شپه باندې ماښام لمونځ بعد امام صاحب وایي چې دعا وکړي، د جمعې شپه د دعای خیر کوي او هر ورځ د ماسخوتن د لمونځ نه بعد سورې ملک تبارک الذی په تیز اواز سره وایي. دې دپاره چې خلکو ته پته صرف جمعې شپه باندې جی صرف جمعې شپه باندې دعا کوي د ماښام نه بعد چې دعای خیر وکړي د جمعې شپه ده نه خو سورې ملک د هر شپه سوره ملک که ملا صاحب خلکو ته وریادوي چې سوره ملک د شپې ویلو ثواب دی، حدیث کې راغلی، نو هره شپه دې وریادوي که نه هره شپه که نه خلکو ته د یادوي نو د خیر خبره چې خلکو ته یاد شي او خلکو ته یاد شي هغه یې ووایي صحیح دی. او بله دویمه خبره دا ده چې هره جمعې شپه باندې نو ماښام نه بعد د دې غدې نه کوي، التزام دې نه کوي، کله نه کله د بله شپه باندې هم دعا غواړي، نور جایز دي. بل ملګری دی دانش زړه ګاندنه د ټلیفون کړو دی زړه ګاندي نه صحیح وای، دا خو زمونږ کلی دی که نه خجي صحیح زړه ګاندي دی. دا وایي چې د جومات بجلی بغیر د میټر نه په کونډو باندې استعمالول دا څه حکم لري؟ جومات ته د بغیر د میټر نه کونډې لګولې دي، هلته کې هغې باندې اوبه هم ګرمه رڼا پکې، نو داسې جومات کې لمونځ مکروه دی، لمونځ دې مکروه کېږي، یعنې د لمانځه چې کوم خوند رنګ دی هغه ختم شو. نو کم جومات کې چې مثلا میټر نشته نه یې لګوي نو بیا دې خیر دی، په شمع چې د هغه دې بلوي، للټین دې بلوي، ډیوا دې بلوي، خو لیکن حرامې بجلی باندې رڼا نه کوي. که چا رڼا کو په حرامې بجلی سره رڼا وکړه لمونځ یې پکې وکړو نو داسې لمونځ یې به څه شی دی؟ مکروه دی. بله بچہ پیدا ہونے کے بعد جواب مونږ درک. السلام علیکم. عمر علی حنفی وایي چې جی دا ذکر بالجهر باره کې مستدلل جواب راکړئ، مفصل جواب. ذکر بالجهر یعنی په اوچت اواز سره ذکر کوله دا څو شرطونه دي چې پوره کړي، څو شرایط دي، بیا جایز دي کني نه. ذکر په پټه باندې ذکر خفیف په پټه باندې ذکر کول خو هیڅ قسم شرط نشته، هر وخت ذکر کوه، جبه په ذکر باندې لانداسه دل بکار 10 دل بیار 10 بکار فرسه غدي په زړه کې کوه، په ژبه باندې کوه، پټه ذکر کوه. ذکر قرآن پاک تلاوت هم دی، درود شریف هم دی، لا اله الا چې کم ذکر کوي په پټه باندې هیڅ قسم شرط نشته ورته. بیا اودس هم کولی شي، په اودس کې کولی شي. او البته ذکر بالجهر چې کوي په اوچت اواز سره کې هغې دپاره شرط دا دی چې تا سره نږدې څوک وي هغه ډسټرب کېږي نه، که هغه دنیا کار کوي هم نه ډسټرب کېږي او یا دا دین کار کوي. مثلا جمعات کې خلک لمنځونه کوي روان دي، څوک سنت کوي، څوک لمنځونه کوي، څوک قرآن پاک تلاوت کوي، ته ذکر بالجهر شروع کړي 3-4 کسان، نو تاسو دپاره دا جایز نه دي چې بل سړي ته تکلیف رسوي. یا په لاوډ سپیکر کې لګیا خلک خوبونه کوي وده دي او ته په لاوډ سپیکر کې اوچت اواز سره ذکر کوي، دا جایز نه دي. یا دا دی چې ذکر بالجهر په دې طریقې کوي لکه مشومان چې د پړې وایي 1 دوڼې 2 دوڼې 4 یو ورته وایي بلې بدې طریقه غلط دی. البته که ذکر بالجهر د پر دا شرایط پوره چې څوک نوي صفا سوتره بالکل ماحول وي، نږدې څوک ډسټرب کېږي نه، لاوډ سپیکر دی هم نه یې لګولی او ټول خلک ذکر کوي په اوچت اواز سره، خپل خپل ذکر کوي په اوچت اواز سره، دا جایز دی. امید دی چې سر به دې پې خلاص شوي. بل یو ملګری دی جی موږ سره عادل د دوبۍ نه ټلیفون کړی و، دی وایي چې زما لور ده او د هغې په مخ باندې برګې مرض دی، علاجونه موږ ډېر زیات وکړل خو هغه ټیکېږي نه، او نور ملګرو هم د موذي مرض دپاره لا علاج بیمارو دپاره ملګرو دعاګانو درخواست کړی دی چې موږ دعاګانې هم وکړو، وظیفه راته مفتي صاحب وښیي چې لا علاج بیماریو دپاره داسې مرضونه چې د هغې علاج نشته، ستاسو مریض په کټ باندې پروت دی، تاسو یې علاج کوئ خو ټیک کېږي نه، ورځ په ورځ خرابېږي، نو زه درته یو داسې وظیفه وښیم چې ډېره اسانه او ډېره مختصر وظیفه ده، او نبي علیه السلام موږ ته ښودلې ده چې په 2 ورځو کې دننه چې په بیمار یو وای په 2 ورځو کې دننه به الله شفا ورکړي، یعنی شفا طرف ته به میل شي، دا نه چې کټ نه وپاسي، ته به پوه شي چې بس کار روان شو، دوایې پې کار کوي. او بله دا دی چې یا په د 2 ورځو کې دننه که د شفا ورته الله نه یې لیکلې مرګ لیکلی نو بیا مړ به شي. نو دغه دې باندې مونږ د بړه چوک د ورسک کې یو زمونږ ملګری و، یو خور یې وه کینسر یو، نو هغه ته مونږ دم وکړه خو 3 ورځې به دم پې کوي، نو 3 ورځې نه بعد چې د هغه الله پاک شهیده کړه کینسر سره، خو بیا خو هغه پې خوشحال و ځکه چې یتیمان ماشومان یو پیسې پې لګېدې ټیک کېدلو طرف ته نه. ما وویلې چې حدیث کې راغلي چې دا ته ووایه
که الله پاک ورته شفا لیکلي نه وي صرف مرګ نه خو نه شي بچ کولی نور هره بیماري چې اوه ورځې کې دننه به ټیک کېږي دا مونږ ګرنټۍ سره درته وایي دغه وظیفه درته ښایو یو بل و دغه افغانستان والا ملګری اوس دوه کاله رسې ژوندی بیا وفات شو اوس طبیعي مرګ باندې بیا مړ شو یو بیماری نه لا علاجه شوی و شیرپا هسپتال نه یې راوړی نو ما چې دم کو نو بالکل ټیک شو خپل روزګار یې کوو غریب دا کباړ غوندې کاروبار یې کوو خو اوس مړ شوی دی 2 کاله پسه هغه بیا بله بیماری سره مړ شو هغې بیماری نه پاسېدو نو دا وظیفه چې ته خو 3 ورځې په بیمار باندې ووایه نو انشاءالله چې ستا بیمار چې مرګ ورته مرګ نه بچ کولی نه شي کنی خامخا په 2 ورځې کې الله شفا ورکوي څنګه مرض وي که کینسر وي که کومه بیماري وي نو دې دپاره داسې وکړه چې بیمار په مخ کې ووایه په اوچت اواز سره چې لا بأس طهور انشاءالله لا بأس بیا وپیرې ووایه چې اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک دا وپیرې ووایه لاندې هم دغه دعا ورسره ولګوه په کومنټس کې په تحریر سره چې خلک یې زده کړي وپیرې دا ووایه لا بأس طهور انشاءالله اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک نو که تاسو ته بیا شفا ملاو نه شوه یا که مرګ یې راغلی دې دپاره مه وایه چې یو سړي د بیمار نه ته تنګ شوی بیا ته وایه چې مړ شي ځکه چې بیا نه ته شفا په نیت باندې وایه ځکه چې بیماري چې دا الله پاک چاته چې ورکوي که نه هغې سره د هغه درجې بلندوي او تا ته الله پاک امتحان ته اخلي چې څومره ته دې نه جنت ګټلی شي په خدمت یې وکړي عیادت یې وکړي خدمت یې وکړي نو جنت ګټلی شي او که نه نو په دې نیت یې ووایه چې الله شفا ورکړي او که بالفرض مرګ یې راغلی نو بیا ته مرګ نه بچ کولی نه شي نو 2 ورځې کې دننه به الله پاک دله خامخا شفا ورکړي ټیک شو جزاکم الله امید دی عادل وی د دوبۍ نه کوم ټلیفون کړی او نور څومره ملګرو هغه د دې دپاره چې کوم دی ټلیفونونه کړي د وظیفې دپاره د هغه دپاره بیله وظیفه ده چې کوم تا وویلې که نه جی د برس مرض دپاره مونږ وظیفه ښودلې ده چې څومره د سرمنې مرضونه دي که نه په د پیج کې شته او هغه کې شته سرمنې مرضونه چې پوڼې پنسي مونږ ورسره لیکلي نو هغې دپاره بسم الله تربت ارضنا بریقة بعدنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا دا مونږ بیان کړی په د پیج کې شته او مونږ یوټیوب چینل کې شته دا بیله وظیفه ده هغه د بیله وګورئ ٹھیک شو جزاکم الله بل یو ملګری دی جی خالد د کوهاټ نه ټلیفون کړی دی دی وی چې 2013 نه زه بېروزګار یم نو خالد به تاسو مفتي صاحب ویلي دي وظیفه مونږ ذکر کړی دی زموږ پیج وګورئ هغې باندې به تاسو ته انشاءالله وظیفه میلو شي الله به ستاسو کاروبار کې انشاءالله برکت واچي بل یو ملګری دی عرفان د تخمین نه ټلیفون کړی دی وی چې د غرض تعریف مونږ هغې ته وایو داسې کوو چې قایم بالغیر وي نو دی وی چې صفات باری تعالی دا هم قایم بالغیر دي نو آیا دا غرض کیدی شي د عرض تعریف مونږ دا کوو چې قایم بالغیر دی ذات باری تعالی قایم بالغیر ہے صفات باری تعالی نو دا اختلافي مسله ده خو صحیح کول دا دی چې صفات ته الله پاک چې دي که نه هغه هم عرض دي قایم بالغیر دي دا مسائل چې کم دي فقهي مسائل مونږ ته رالیږه که نه علم الکلام والا مسائل که ته خامخا زده کول غواړې تحریري طور باندې مونږ ته رالیږه مونږ به جواب درکوو ښه لږ به تحریري طور باندې هغه حوالې سره به هم وي چې مونږ پروګرام فقهي مسایل دي هغه فقهي مسایل مونږ ته راځي بل یو ملګری صدام حسین د کراچۍ نه ټلیفون کړی دی چې جی مونږ کاروبار کوو کاروبار کې مونږ پیسو دپاره چیکونه استعمالو بعضې وخت مونږ سره نغدې پیسې نه وي نو مونږ چیک دکاندار ته ورکو زموږ د پیسو ضرورت وي نو بینک ته تلل کله بینک ولو وي کله بند وي لږو پیسو چیک خرڅ دی وایي چې مونږ نه 1000 روپۍ کټ کړي مونږ یو کم 1000 روپۍ کم هغه چیک پیسې راکړي نو آیا دا مونږ دپاره د دکاندار دپاره دې دپاره متبادل فقه دا ذکر کړی دی چې چیک مثلا د 10,000 روپۍ چیک دی دکاندار خو خامخا تا نه اخلي ځکه چې خو کال یا میاشت پس په هغه چیک کیش کېږي ته چې چیک ورکوې که نه ستا چیک کې یا میاد شته وخت شته ده که نه میاشت پس په تا ته میلویږي ښه نو هغه میاشت په وجه باندې دکاندار تا نه 1,000 روپۍ 2,000 روپۍ کټ کوي دا خو صریح سود دی متبادل یې دا دی چې ته دنه قرض والا او دی بیا وکیل مقرر که چې زما دپاره د چیک چې دا کیش که پیسې راوبسه د دکاندار ته وکالت ورکه ښه توکیل نو چې تا طرف نه وکیل شي نو هغه به چیک راوبسي نو چې څه نه څه خواري محنت وکړي هغې دپاره 1,000 روپۍ هغه ته مقرر کړه صحیح دی که نه نماز کی کڑی ہو تو سنت پڑھی جا سکتی جمعے المنز سے ولاړی اوس چې جمعې المنز ولاړی نو سنت کولی شي خو لیکن جمعې المنز چې وشي هغې نه بعد هم فرض المنز چې وشي بعد کولی شي که نه نو سله سنت کوي سنت ته جمعې المنځ نه بعد بیا ته کولی شي چې کم در نه پاتې میری ایک بیوی کی دان میں درد دے جواب مانگ کړی دردونو دپاره مونږ وظیفه ده مونږ پیج تاله کتلی نه ته نوې ابو زهران صاحب که زمونږ پیج کې ته نوې لایک کړی دی نو تا هغه دا وظایف په تا ته میلاو شوي د غاښونو دردونو وله
او تاسو ته چې زمونږ आवाज در رسي تاسو صدقه جاریه ده پر شیر کوي کنه خلکو ته ورسوي دغه پروګرام چې خلکو د پر صدقه جاریه شي تاسو د پر هم صدقه جاریه شي کور کې دننه بغیر څه توان نه به تاسو ته صدقه جاریه ملاو شي ثوابونه ملاو نیکه جی جزاک الله مفتي محترم دا ساجي اٹک نه ملګری تاسو کوي چې ایمان دې دوه خطبه په منځ کې کینی دا وخت کې دعا کول څنګه دي دا دوه خطبه په منځ کې چې امام کینی دالته نبی علی السلام کې نستو خو کتابونو کې دا نه دی روایت شوی چې نبی علی السلام بچوي خو کې نستو به نو دا کې نستل سنت دي نور څه شی روایت شوی نه دي چې دعا کول په زړه کې ته دعا کوي څه شی ذکر کوي خو منع نه دی خو لیکن حدیث نه یعنی کتابونو کې دا ذکر نه دي چې د منځ کې بسوای کته پټ زړه کې دعا کوي نو جایز دي صحیح جزاک الله مفتي صاحب دې ملګری وایي چې اذان نه بعد دعا کوم د پښتو کې یو خدای مسنون دعا دغه نه علاوه پښتو کې دعا بهتره ده چې اذان نه بعد دعا قبليږي مسنون دعا نه بعد پښتو کې دعا وکړه الله به قبول اذان نه بعد زکه دعا قبليږي چې یو حدیث کې راغلی شي اذان او د المانزه په منځ کې چې کومه فاصله ده چې مونږ کړه اذان وشي د په منځ کې چې دعا غواړي الله قبولې نه اذان نه بعد چې دعا کوي نو الله به قبول کړي پښتو کې کوم او مفتي صاحب محترم د ملکن نه ملګری تاسو کوي چې یو الګ ته هغه یو واده وکړو او هغه چې کنه یو نکاح یو او بل واده یو کړو بیا د دویمې جنې ته چې کنده د لور ورکا د په مقابل کې د صلح بدل کې لکه یو نکاح یو هغه د پاسه بل نکاح یو کړو او دا کن چې دویمې جنې یو کړنو د دې په مقابل کې خپل لور چې کنه ورکا د دې ورته آیا دا نکاح کول څنګه دي سړي دوه خزې دي تاسو زمونږ پر وړاندې مہر ورته مقرر کړو مہر نجس نه دی ویلو خو یو خزوات یو شغار دته ویل شي چې هغه مکروه دی ځنه امامان خو سره د سره نکاح نه کیږي چې دا د خزې په مقابله کې د خزې وکړه کنه هغه په مقابله کې لور ورکړه یعنی مہر به بیل مقرره بیا خو صحیح دي دویمه د کې یو بل خبره ده الله دې صحت درکړي صلح بدل کې شي وکړه جنگو نه صلح بدل کې لکه هغه جنې بعد سره سو هغه دا خو ګناه ده نکاح خو کې خو ډېر سخت ګناه ده کنه لکه خپل لور چې خرڅ خپل ځان ته یعنی خزې وکړه کنه خپل انجی به کړي نو هغه لنجې خلکول پر د لور ورکړه نو دا نکاح خو کېږي خو دا پر دا کار جایز دی او مفتي صاحب محترم دا ملګری تاسو کې هغه نثار واټ کیمپ نه دی چې زنانه د حیض دوران کې وینه راشي او د هغې اثرات یې کپړو باندې پاتې وي وینځي که نه د وینځلو نه بعد هغه اثرات پاتې وي د نجاست آیا دې سره لمونځ کول څنګه دی جی صرف چې رنګ پاتې تا درې وارې ووینځلو درې وارې وینځل چې دی شرط دي او به دې په وبه ولې که رنګ بیا پاتې شو لمونځ پکې کېږي او مفتي صاحب محترم دا ملګری تاسو کې محمود د کوهاټ نه دی چې د بچو د لپاره وقفه کول او عزل کول د څنګه دي ضرورت په بنا باندې ٹھیک جواب درته ذکر بچیو د لپاره وقفه دومره کول چې ستاب مشوم چې دا غپې سکی 2.5 کاله څخه په ور کول شي کنه 2 کاله پورې مفتبیه کول 2 کاله ده نو په دوران کې نو تو وقفه کول شي نو وقفه د لپاره کم صورت چې بهتر دی تا په ذهن کې وی چې هغه صحت ته نقصان نه کا غزل کای وعن جابر قال كنا نغزل والقرآن ينزل حدیث دا سشتا کنه مشکات شریف نو مشکات کې دا سه حدیث سمشتا جابر رضی الله فرمی چې وعن جابر قال كنا نغزل والقرآن ينزل چې مونږ با غزل کوو قرآن نازل دوی نبی علیہ السلام دور کې مونږ غزل کوو دا د وقفه ولا غزل دی یعنی وقفه ته جایز ده غزل کې خزنه اجازه زکه اخلي چې کتابونو لیکلي دي چې غزل غاجز خزه عزت تر کوي وقفه په صورت کې بیا جایز دي کنه پرمننت به اولاد نه بندای ځکه چې انزال په وخت کې صفایدا مخصوصي دا خزه چې غزل کای نه غ فائدې نه د محروم کیږي که خزه عزت در کوي نو بیا غزل تا د پر وقفه د پر جایز دي زنه داسې دقیق او داسې د پردې ولا مسائل وی چې هغه مونږ پورا تشریح کول نشو خو امید ده چې د سر په خلاص شوی که څنګه مولانا حیدر علي سوي چې مفتی صاحب الله درلا ډیر ژوند او خوشاله درکا مونږ ته دعا وکړه حیدر علي صاحب الله تعالی هم ژوند درکړي الله دې کم ځای کې چې والله خوشاله آباد لره فضل امین افریدی ولا زما د پاره کنه نه ده جمعه کې دین تو بچہ زیادہ رو رہا ہو تو کون صدم ابو زهرا وایي چې کم مشوم چې ډیر جاړي هغه پر کم وظیفه ابو زهران وایي چې کم مشوم جاړي زیل کوي غصا کوي نو د پر کم وظیفه ده
دا وظیفه هم یاد ساته چې کم ستاسو مشوم جاړي ډېر مشومان اکثر د نظر کیږي د خپل مور پلار په نظر کې خوان ورکی یا بهر خلک نظر کې مشومان خو خپل خیستای ګلونه نو په نظر کې نو د لپاره په مشوم باندې نظر دموایا نو جاړي بنا زیل بنا کوي طریقه کار دا دی چې مشوم به ځان تر نږدې کې په غوږ کې اول ورته اذان وکړه اذان خور چله ورځي کنه خزله ورځي سړی لا ورځي په غوږ کې ورله اذان وکړه او بیا دا دم په وایا چې الکت نو داسې په وایا چې اعوذک بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه کجینې دې نو داسې وایا چې اعوذک بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه او ځان د پره چې وایا چې نظر نه بچ شي داسې وایا چې اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه دا د نظر بد هم دعا ده او مشومان چې زیل کې جاړي هغو د پر هم دغه دعا ده لاندې په کومنټس کې ورته هم تحریرا دغه دعا نقل کړي بل ملګری دی چې محمد صاحب د دوبۍ نه ټلیفون کړی دی چې زما اولاد نشته دی ډاکټرانو چې ستا جراثیم کم دي نو دوی چې ماته وظیفه مخه یو ماته د اولاد لپاره دعا هم راته وکړي اولاد د پر وظیفه ما ذکر کړی د پیش کې دا کنه سورۃ الفرقان آیات ته لاندې پیش کې وګوره او دعا کوو چې الله پاک تعالی نرینا اولاد درکړي چا اولاد نشته الله پاک ته په اولاد باندې سترګې یخي بل ملګری نذیر صاحب د هنګونه ټلیفون کړو دی وو کال شو چې ما باندې فالج راغلی دی نو د دماغ ورګ مې باندې ډاکټران راته وی چې دی اپریشن کې نو بهر علاجونه مې ډېر وکړل خو ټیکيږي نه نو دوی چې مفتي صاحب ماته خصوصي دعا هم کوي وظیفه الله پاک ته رخصت درکړي اوس چې کوم وظیفه مونږه ذکر کړه د موذي مرض د پاره لا علاج مرض هغه به تاسو په د بیمار باندې وای درې ورځې دم چې د شرط ته عمران خټک وای سلام هکړې مکمل شاه صاحب وعلیکم السلام عمران خټک وای چې ماشاءالله تاسو ډېر خوري سیستم روان کړو وګوره فقهي مسایل یا دین سره چا شوق مینوي هغه زمونږ پروګرام ډېر خوخی تاسو دا زیات نه زیات شیر کړئ تاسو پیج کې تاسو په آی ډی کې چې کله دینی پروګرامونه شیر شي مرګ نه بعد به هم چلیږي تاسو له ثواب ملويږي ان شاء الله او غلط پروګرامونه چې تاسو شیر کوئ مرګ نه بعد به شیر کیږي تاسو د پر بس ګناه جریاوي دا بس صدقه جریاوي زمونږ سره پدې کې دا تعاون کوي زیات نه زیات شیر کوئ او بیا مونږه دعا کوو هغه کسانو ته چې زمونږ د دارالافتا د پر دی پروګرام د پر دې ټابلیټ او تنظیم کړی دی الله پاک ته دا چې هر ځای کې خوشاله دي لري الله د خپل وطن ته سالم او غنیم راولي جزاک الله بل ملګری دی شاجي صاحب دا ټک نه ټلیفون کړی دی چې د جمعې په ورځ د خطبې لپاره کوم اذان کیږي نو دی اذان نه بعد دعا کول څنګه دی وي آیا دا بدعت کی راځي کنه دعا کول کم وخت کې د خطبې اذان چې کوم شي دغه نه بعد او خطبې نه بعد چې اکل اذان وشي نو فورا په زړه کې دعا کوي وای خو په جواب باندې دعا مکو مدرود وای په جواب باندې سم وای خطبه اوریدل چې کم دی هغه ته د پر واجب دی خدمت الله د کرک نه ټلیفون کړو چې دی زما د زنانو د کپړو دکان دی زنانه راځي هغه سره سودا کول جایز دي کنه زنانو سره خو اختلاط پکار نه دی خو تا بازار دی ضرورت ته هغه خامخ راځي نو بس د ضرورت خبره ور سره کوه زیات ور سره مکوه سودا په خرڅول شي په زنانو باندې نو زنانه چې پردانه کې هغه دغه ګناه ده ته ورته نظر مکوه خپل کوشش کوه نظر د خکته کوه دمره مخکته کو چې غلا در نه وکي ښه خزي بغلیم کوي نو خپل سامان حفاظت کوه نظر چې د خپل سامان باندې ولګوه خزو سره سودا معامله وکړه ور سره ضرورت ولا سودا ورکه ځکه چې دوی باندې قران کې حکم دی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى دوی د پردا حکم چې کور کې دننه کینې خو دوی ګرځي بربنده خپل زینت خی نو دا دوی ګناه ده نو ته خو ته بچ کېدل نه شي دکان دی نو تا دا پر جایز دي چې سودا ورکې عطاء الرحمن وی چې مفتی صاحب بریلی امام پس جماعت سره المنځ ادا کیږي کنه دا سه کسان کاغه بریلیان وی او کو دیوبندیان وی ک پنځپریان وی کو وهابیان وی چې دا سه عقیده لري چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د کېدلو یقین وی چې پیدا کړي چې نبی علیه السلام نه ارسکی یا وی چې اولیاء کرام هر څه کوي ما فوق الاسباب امداد کوي یا وی چې اولیاء کرام په قبرونو کې یا نبی علیه السلام د دې ځای نه ډایرکټ زمونږ आवाज اوري او زمونږ امداد کوي نو دا ډیره ګندا او بدبودار عقیده ده کدا به بریلی دی او ک پنځ پیری دی کده وبندې دی په داسې پسل مونږ مکو ک عقیده داسې برابر وي وای چې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې سغواړي الله نه غواړي مونږ الله نه غواړو نبی علیه السلام ته قصاص الله څه ملو شي الله ورکړي مونږ ته الله راکړي نبی علیه السلام د دې ځای نه زمونږ आवाज نه اوري الله پاکي فرشتو په مدد سره رسوي عقیده داسې پاکوي نو که بریلی وي او که دیوبندی وي نو لمونځ ورپسې کوه چې عقیده ګندا وي لکه چې ما ذکر کړه نو بیا ورپسې لمونځ مه کوه افتخار وي افتخار خان وي السلام علیکم جزاک الله
افتخار صاحب الله د خپل وطن ته سلیم و غنم راوله وایه کنه نمر خان وعلیکم السلام نثار واټ کیمپ نادي ملګری تاسو کوي چې جمعې په شپه باندې دا ختم د ډوکو ختم خلک دی کې شرکت کول د څنګه دی د حکم څه دی چې جمعې په شپه باندې خلک التزام کوي په ډوکو باندې ختم خو کیږي یعنی شمار کیږي په ډوکو باندې څوک په تسبو باندې کوي څوک په ډوکو باندې کوي دا خو جایز خو صرف په دې کې دا مسله ده چې جمعې په شپه باندې خلک داسې التزام کوي څوک شرکت پکې نه کوي هغه ته ګناهګار وایي دا خو یو مستحب عمل دی کنه ثواب العمل نه تو چې نه پکې شرکت کوي ګناهګار یو وهابي او پنځپيري دغه بیان چې پکې کوي نو دا التزام دی دا التزام په وجه باندې دا بیا بدعت ګرځي ثواب پکې نه ګناه ده پکې نو شرکت پکې نه کوي که التزام یې نه کوي څوک صحیح العقیده مسلمان عالم یې کوي نو کجورو باندې سب ممانعت نشته کم ختم کوي یا ذکر کوي په کار دا دی چې داسې وخت کې چې خلک مسله پوه ني نو دغه التزام نه او داسې ختمونه نه ځان وساتي چې هغه قرآن او حدیث نه نس نه ثابت نه داسې ختمونه نو هغه نه د خلک ځان ساتي چې خلکو عقیده خراب نشي نو نامر خان وعلیکم السلام محمد حنیف وعلیکم السلام اکرام الله جزاک الله قاری محب الله السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب زما اوس واده وشو سجاب می نشتا جاب برای وظیفه دا منګه ملک صاحب شری جاب د پر وظیفه او چې کله 10 کې وسو 10 ولا وظیفه وایا نو ملک صاحب طالب الله پاک جاب درکې ان شاء الله واده سره هم الله پاک سړی ته جاب ورکړي روزګار ورکړي ځکه چې خپل رزق وي هغه کور ولا رزق ور سره کور تراش تا رزق به ان شاء الله فراحوي حسین احمد از واچینګ سوال یې نه دی کړی حضرت الله رحیمی وعلیکم السلام عزیز الحق سلام کړي وعلیکم السلام ګل نذیر سلام کړي سلامونه تاسو ډیره مهرباني تاسو لمونږ دعا کوو که تاسو یو فقهي سوال وکړئ داسې سوال که تعالی جواب درځي او که نه درځي چې خلکو ته فایده ورس عام معاشرې کې چې تاسو ته مخې ته راځي کم سوالونه هغه تاسو دلته کې نقل کوئ نو تاسو ته فایده وي مونږ ته فایده وي عوامو ته په دې کې ډیره فایده وي هغې سره خیر د سلام هم ولیکه خو یو سوال هم راولیږه الله پاک ته تاسو له اجر عظیم درکړي او زمونږ پروګرام څوک شیر کوي هغه د پر د الله پاک صدقه جریه هم وګرځي داسې خلک چې هغه وایي چې مالا وظیفه ورته وښایي چې دا وظیفه یا دعا کوه دی وایي چې زه بل چا دپاره کوم خپل ځان دپاره هغه سړی کولی نشي یا ښځه یا سړی وي خپله وظیفه نشي کولی بل څوک ورته وظیفه کوي نو هغې دپاره دا دی چې موسی علیه السلام یوه دعا ده چې تفسیر کشاف کې ذکر ده چې موسی علیه السلام کله دریاب ته وویله دریای نیل ورته لاره ورکړه چې کومه لار دې بند دی الله به درته بند لارې کولاوي موسی علیه السلام وظیفه ووایه هر لمونځ نه پس یې 3 ورې وایه و الیک المشتکا لفظ چې راشي په هغې کې خپل مقصد راوله د ځان دپاره هم کولی شي روزګار دپاره هم هر یو مقصد دپاره موسی علیه السلام هغه وظیفه چې ستا بالکل لارې بندې شي نو تا ته بند لارې الله کولاو کي نو دغه وظیفه وایه اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث أنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله دا 3 ورې وایه لمونځ پس ورځې چې ووایه ستا ته الله پاک لارې کولاو کړي د بل لپاره هم ویلی شي بعضې خلک وایي زه وظیفه نشي ویلی زما زوی زما لور یې وایي نو هغه د زوی او لور دا وظیفه هغه دپاره وایي چې زما مور او پلار ته الله پاک بندې لارې کولاو کړي یا ستا لاره بنده شوي الله به درته لاره کولاو کړي اخر کې به په کومنټس کې درته تحریرا هم راشي تحریرا به پکې راوله خو زمونږ پروګرام شیر کوئ چې څوک یې شیر کوي هغو دپاره بالخصوص زمونږ طرف نه د ټولو وظایفو اجازت دی چې زمونږ پیج شیر کړي او لایک کړي جزاک الله حاجي دا لایف سوالات راغلي شعیب د پیښور نه ټلیفون کړی چې دوی 4 میاشتې نه معده خراب ده ډېر زیات علاجونه مې وکړل او دغه مې هم وظیفې مې وکړو زما چې کوم دی ګزاره نه کېږي چې په وایي معده مې چې خراب ده 4 میاشتې سحر او مخام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 وایي میدا به الله روغ کی امتیاز احمد وایي چې اپنے نام کا لکی نمبر سلام کړو وعلیکم السلام پتر اور دن معلوم کیسے کرنا ہے اور کیا حکم ہے امتیاز بلوچ دا خو ډکو اصلي دي دا زنه قومیانو دا عاملانو چې دا لکی نمبر لکی پتر وغیرہ دا ځان نه ډک اصلي دي د دې څه حیثیت په شریعت کې نشته بلکې الټا سړی په دې ګناهګاریږي په دې خبرو باندې حسین احمد ماشاءالله مفتی سے جزاک الله بل یو ملګری دی چې ګل مدد خان د شمالي وزیرستان ټلیفون کړو دی چې ما یو عالم ویډیو کتل هغه پکې د سحر د سنت مبارکي ویلو
چې یاره سحر سنت جمع ایساره که سنت بیا د لمونځ نه بعد هم لوستلی شي؟ نه دا ملا دې بېلارې کوي. په دې میډیا باندې سوشل میډیا باندې هر کس و نکس راځي مسایل بیانوي. نو تاسو له پکار دی چې هر کس و نکس مسایل بنا اوري چې هغه سره ټایټل وي د علماء حق د علماء دیوبند ټایټل ورسره وي، نو بیا هغه مسایل اوره. د نور چې کمی دي د نور فرقې او د مسلکونه دا د بېلارې کوي. د مونږ چې سوشل میډیا ته راغلو په دې وجه راغلو چې د خلکو عقاید یا د خلک غلط مسایل بیانوي، هغې په مقابلې کې مونږ صحیح مسایل د قرآن و حدیث مطابق ورته بیان. نو قرآن و حدیث مطابقه مسله دا ده، فتوا دا ده چې سحر چې سنت در نه پاتې شول بیا دوباره نه کېږي چې فرض دی وکړ. ښه نو کم تا ته چا مسله بیان کړې چې فرض نه بعد بیا هم د سحر سنتو نه بعد فرض نه بعد سنت کېږي، دا غلطه مسله ته بیان کړې. دا د نورو فرقو له دې نه ځان ساته او دې دپاره خو مونږ راوتي نو زمونږ پروګرام تاسو زیات نه زیات شیر کوئ چې خلک د دې غلطو نظریو او عقایدو او مسایلو نه بچ شي. تاسو مونږ سره په دې کې دعوتونه وکړئ. بل یو ملګری سات د هنګونه ټلیفون کړی دی، زما یو خور د ډېره دینداره ده، وی هغې خوب لیدلی چې سپین لباس کې مشران کسان دي، اسمان نه رڼا پرې راځي او دا مشران چې دي نو دا زما خور ته ووایي چې ته خپل ورور ته ووایي چې د سورې محمد تلاوت کوي او که تلاوت نشي کولی نو تعویض دې جوړ کړي او دا دې مټ پسې وتړي. د دې حالات ماته نه دي معلوم چې د کومې زنانه خوب لیدلی که بې واده وي نو واده الله ورکوي، که واده وي نو نیکامال اولاد الله ورکوي. پورا احوال چې درته معلوم نه نو تعبیر بیا نشي کول. زه اوس ته چې خوب ووینې مدرار صاحب خوب ووینې د ده احوال ماته معلوم دی، نو چې احوال یې معلوم دي صحیح تعبیر به درته ووایم. چې احوال ماته معلوم نه دي نو هغه به زه یو ډک وسله وولم، کیدای شي صحیح وي او کیدای شي غلط وي. ښه خو لهذا چې احوال چاته معلوم وي هغه ته دغه خوب ووایه. خو به هر صورت خوب دی ښه دی، الله پاک که اولاد دیني اولاد به درکړي او که واده دیني الله به واده درکړي. دا سوال ووایه. ښه جي. بل یو ملګری دی سره نذیر خان دی. السلام علیکم. زما د دماغ ورک باندې یو سیټ فالج خالی سر باندې والی یم، دې چې وظیفه راته وکړه. دغه وظیفه زه ښیم لاندې بیا په کومنټس کې ورته تحریرا نقل کا چې څومره وظایف مونږ ښودلي دي، نو هغه وظایف تاسو چې لایک او شیر کوئ تاسو لا د هغې اجازت هم د زموږ طرف نه. دغه وظیفه هغه چا دپاره چې څوک فالج والی دی یا فالج نه دی والی خو دی وي چې فالج مې چې نه وهي، دا مسنون وظیفه اوس درته ښیم چې څوک یې سهار او ماښام 3 پیرې وایي نو دی به نه فالج وهي. داسې بیماري په پې نه راځي چې لا علاج یې لکه شوګر شو فالج شو، څومره بیماری دي چې علاج یې نشته، لا علاج مرض دي یا متعدي مرضونه دي، دا به درته بالکل نه راځي. او که راغلي وي الله به ورته شفا ورکړي په ورځو کې دننه سهار او ماښام یې 3 پیرې وایه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د دې سره سره چې صحت په یعنی صحت ته چې نقصان رسی اب نه رسی، کور کې به مال او دولت ته نقصان نه رسی، ښه دینه به الله بچ کی. دا صحیح حدیث نه ثابت دي. سهار او ماښام وای د ټولو آفتونو نه ماښام پورې چې ماښام یو تر سحر پورې به ان شاء الله په امان. بل ملګری دی جی عبد الله د شانګلې نه ټلیفون کړو دی چې د یو کس سره سلوبول بیماری وي نو د خو بهر مون لودس کینو چې د اشراق مونږ کینو آی د سحر په 10 باندې د اشراق کولی چې کنه دی بیر ودس کینو نه سحر په غبان اشراق کولی شي، تر چاشت هم کولی شي چې معذور دی. عطا الرحمن وایي چې مفتی صاحب دعا سلام دوم سوال مې دا دی چې موجوده حال کې زمونږ ته په سرکاري ادارې کې اډر وشي چې مانځه په وخت کې په جمعات کې موږ په کرونا کې 1 میټر فاصله ساتل داسې نو ساتلی شي که نه لمونځ خو د ادا کېږي. لمونځ چې کله معنی کوي فرض لمونځ نه به یې معنی، نو که فاصله درته یې چې ساتانو فاصله ساتلی شي دا جایز دی. علما کرامو د دې اجازت درکړی دی. افتخار خان صاحب وایي چې اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلموں کو میں رہتا اور وہاں اذان نہ ہوتی ہو تو وہاں نماز کیسے ادا کرے. نو افتخار صاحب چې غیر مسلم عمل کې یو مسلمان اوسي غلطه اذان نه کیږي، نو اذان خو لمونځ لپاره فرض نه دی کنه، مسنون دی. بغیر اذان نه لمونځ کیږي کنه، وختونه خو په ګډۍ معلومیږي کنه، نقشې باندې وختونه معلومه او خپل لمونځ ادا کوه. ابو زهران وایي چې امام مہدی علیہ السلام کہاں سے جہاد شروع کرے گا اور اس کے ساتھ ہی بن کے جہاد کرنے کے لیے اپنے گھر والے بغیر اجازت کے جوڑ سکتے ہیں. جی امام مہدی چې کله راشي چې کله هغه جهاد شروع کړي اب په ټولو دنیا مسلمانانو د پاره امام مهدی امام وي نو ټولو مسلمانانو باندې به جهاد فرض عین شي. چې کله جهاد فرض عین شي نو مور او پلار د ښځې اجازت پکې ضرورت نشته. امام مهدی به روایت کې راځي چې د جهاد خو به وي په مکې کې، خو لیکن د دې ځای نه د پاکستان افغانستان نه به دا مجاهدین افواج پاکستان
او دا د افغانستان مجاهدین چې کم دي دا به دې ځای نه ورځي تورو جنډو سره. نو دا به خراسان کومه علاقه چې د ایران ځنه علاقه د پاکستان هندوستان دغه دینه به ورځي امام مهدي امداد به کوي. جی ارمانی وایي چې څلور مذهب څنګه جوړ شوي دي، یو بل مذهب ته تللی شي. ارمانی صاحب څلور مذهبونه داسې جوړ شوي. ګوره ته په عدالت ته چې تللی نو انګریزي قانون چې کم دی لارډ میکالې قانون، یو قانون دی، یو وکیل به یو تشریح کوي بل بل تشریح کوي. وکیلان خپله کې د چرګانو په شان جنګ کوي که نه، په عدالت کې لګي. دا په د قانون کې د دوی یو تشریح یو کوي بل کوي. قانون یو دی خو تشریحات بدل کوي. وکیلان بلکې 100 وکیلان به هر یو خپل لفظونو سره تشریح کوي. نو دا رنګ ته لاړ شه ډبګیری ته، نو یو ډاکټر ته ورشه ورته سر مې خوږیږي هغه به درته ډسپرین ولیکي، بل ته ورشه به ډیکلوفینک ولیکي، بل ته ورشه هغه به د پونستان ولیکي. هغه هم یعنی ایلوپیتک چې کم دی د ډاکټرۍ چې کومه اصول دی ایو دي خو تشریحات یې ډاکټران بیل کوي. نو دا رنګ د اسلام قرآن او حدیث تشریح کړی د څلورو امامانو. نو یو امام یې په یو رقم کړی، بل په بل رقم کړی، بل په بل رقم کړی. یو قرآن او حدیث تکتلی دی هغه تشریح یې کړی، تفسیر یې کړی، صحابه کرامو اقوال او اجماع راخسي، بلم راخسي. او هغه ځای کې امامانو تشریح کړی چې قرآن پاک یا حدیث کې صراحت نه وي، یعنی نص موجود نه وي. صفا قرآن کې الله ویلي چې واقیموا الصلاة او آتوا الزکاة، زکات ورکوئ او المنځ ورکوئ. په دې کې د امامانو څه کار نشته، امامانو هیڅ نه دی ویل. دا صریح حکم دی الله چې زکات ورکوئ المنځ. اوس د لمانځه په کومه طریقه ادا کوه نو دې ته به قرآن ته هم ګورې، قرآن کې خو نشته. بیا حدیث کې داسې په ترتیب سره المنځ نه دی بیان شوی. نو بیا حدیث او قرآن مد نظر مطابق امامانو د هغې تشریح کړه. المنځ موږ ته لکه تیار روټۍ په پلیټ کې درته پیښ کړي. نو څلورو امامانو چې کم تشریح کړی دی د څلورو امامان ټوله دنیا منلي دي او د دې چې کومه فقه ده مدونه ده او موږ ته کتاب په شکل رسېدلې ده تواتر سره، هیڅ قسم شک نشته پکې. نو اوس وایي چې یو امام نه بل امام ته تګ نو دا جایز نه دی. په وجه د دې دا ده چې کله تا ووایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرآن او حدیث مطابق ماته مسله راښایي، ته خو دا ایمان دی که نه؟ ته چې امام ابو حنیفه منې حنفي یې نو ستا دا ایمان دی چې امام ابو حنیفه مجتهد دی، زه نه پوهېږم، زه د هغه تقلید کوم. نو امام صاحب چې ماله څه راښایي دا د قرآن او حدیث مطابق راښایي، ځان نه پوهه بولې که نه. نو امام صاحب تقلید کوي. اوس چې ته یو ځای کې د امام صاحب تقلید کوي، بل ځای کې د هغه امام صاحب نه وتښتې امام شفیع ته تښتې، نو دا د دې مثال داسې دی چې ته داسې وایې چې دلته کې امام ابو حنیفه صحیح دی او دلته کې امام شفیع صاحب صحیح دی. نو دا مطلب شو چې ته خو په امام صاحب نه اوچت عالم راغلی. دا وهابیان څه دي؟ اهل حدیث دا په امامان نه اوچت دي. د خو دا مطلب شو چې ته امام ابو حنیفه چې کوم استدلال کړی دی، استنباط یې کړی قرآن او حدیث نه، ته وایې چې دې ځای کې امام صاحب صحیح شوی دی او دې ځای کې غلط شوی دی. دې څه مطلب شو چې امام صاحب نه اوچت یې که نه؟ چې امام صاحب اقوالو کې ته رجح او مرجوح ګورې نو دا معنا چې ته خو ډېر اوچت یې که نه، غټ مجتهد یې. نو ته په خپله امام صاحب نه ابو حنیفه دا ته د امامت دعوا کوي چې بل ته تښتې ښه، یا دا معنا چې بیا د امام صاحب باندې غه نشته ده، یقین دې پې نشته ده چې کله یو ځای ته تښتې کله بل ځای ته. نو دې وجې نه یو امام چې مقلد دي د یو امام پسې به روان یې او چې دا د ایمان دی چې دا امام به ماته قرآن و حدیث مطابقه صحیح راښایي نو دغې باندې به ټینګ ودرېږه. اهل حدیثو وهابیانو په شان یو طرف ته بل طرف ته مه دنګه ښه. اهل حدیثو سره چې مسله نه وي بیا هدایې نه جواب درکوي او چې کله قرآن و حدیث وي نو هلته خو امامانو ضرورت نشته د الله بندګانو. قرآن و حدیث چې نشته یا تعارض دی پکې ناسخ و منسوخ راغلي دلته کې امامانو صاحبانو اقوالو ته اعتبار دی ښه. ځان نه وهابي مه جوړوه مخکې وایه. مفتی صاحب محترم دا صاحب زاده ملګری ملیشیا نه ملګری رینګ کړی دی، هغې وایي چې دا پاکستان کې کم بینکونه دي کې سیوینګ اکاونټ کې پیسې کېښودل. پاکستان کې څومره بینکونه دي چې موږ لیدلي ټول سودي نظام دی پکې. په دې کې بغیر ضرورت نه یو اکاونټ کولاولی نه شي. مثلا ته کرنٹ اکاونټ کولاوي، کرنٹ اکاونټ کې خو تعالی سود نه درکوي خو ته خو امداد خو کوې که نه، دوی خو خپله ځان ته پې سود کوي که نه. نو قرآن کې الله فرمایي چې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نو په ګناه کې شامل یې. او بله دا خبره چې سیوینګ اکاونټ خو چې کم دی پاکستان کې څومره بینکونه دي دا خو جایز نه دی. البته ضرورت په بنا باندې چې ستا تنخوا پې راځي یا یو بل ځای نه بل ځای ته پیسې پې لګي، کرنٹ اکاونټ اجازت علما کرام ورکړي او پیسې حفاظت دپاره لاکر اکاونټ کې پیسې کېښودلی شي.
جی نورنګ ننوم دي تاسو محترم دا خالد ملګری کوباټ نه دی ملګری تاسو کې چې بعض خلکو کې چې رکوع سجده وګداول د ثواب زیات دی څه حکم دی دا چې امام یې نو ما وګدوا چې امام یې نو رکوع سجده وګدې مکو لنډه کو صرف پکې سبحان ربي الاعلى دوزل او درې وره وایا او چې کله منفرد دي ځان ته لمونځ کوي چې څومره وګدوا ثواب پکې ډیر جزاک الله خیر محترم د نصیب خان ملګری ثوابینا د تاسو کې دعا درخواست کوي وای چې ټینشن د پر وظیفه ټینشن بیماری او هغه فکر او سوچ وی کنه د پر وظیفه راته وخه ټینشن د پر داسې وظیفه ده دعا چې راته وخه ټینشن الله پاک دې د روح صحت در کې الله دې ټینشن وهم ختم کی دعا درته کو سحا مخام او مخصوصا په منځ کې 41 دفعه یوصل اخبار داسې وایا چې یا حي یا قیوم برحمتک استغیث نو تا ټینشن ولا بیماری به ختم شي ټینشن علاج دا دی دا وظیفه ده ښه السلام علیکم مفتی صاحب داسې درود شریف راته وښیه چې وړوکی هم وي او وړوکی هم وي او د زیات مختصر چې کم دی یاسین افریدی صاحب دا دی اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم کڅوک سل پیر دا درود مسبخین نه بعد وای نو رزق په ډیر فراخ وي افتخار خان وای چې مکہ مکرمہ میں امام برام دے میں کڑا کر جماعت دیتے اور ہمارے خیال سے مقتدی اس کے آگے ہوتے نہ مکہ کے مونږ تلیو الحمدلله مقتدیان مخ کې نیوي اغازای خلی وي چې کم ځکه امام مدریږي ښه کني داسې لمون نه کیږي چې امام نه مخ کې کم څوک ولاړ وي کنه چې امام نه کم مقتدی مخ کې ودرې دوه غل مون نه کیږي خا فرید کاکڑ وای چې جو کام کا ارادہ کرتا ہوں دې د پر مونږ وظیفه خدا لیدا الله پاک ټول مسلې حل مسافر په دوبۍ کې جواب مدر ک چې کله سار منځ ولاړی نو سنت یو طرف ته کول شي ښا او غوی عادل سلیم صاحب وای چې دا لا علاج مرض د پر چې کوم وظیفه و دا مواورد خو شارټ کلیپ یې جوړ کړي دې شارټ کلیپ جوړ کړه کنه ولاندې کومنټس کې ورته ولي کې تحریر ان شاء الله دا بوش دو درې وظیفتي دا غنه به شارټ کلیپ جوړ کی تاسو لبه وشي آنکھوں کو الرجی میں کوئی وظیفہ ہے دا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه دا وظیفه سارو مخام وایا پستر ګوي راکاګه او یو آیات ته په کتابونو کې مونږ لیدلې دي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد دا پس غوتو چوف کو پستر ګور میرا جواب دو میں جو کام دی جواب مونږ درک چې د پر مونږ وظیف لاندې ذکر کړی دی فرید ککړ سے وای حاضر کو جابر د نورنګ نه ټلیفون کړو چې دی چې کم کس دویم کس سره کینم ماته مزنه راکې زړه می تنګيږي ماته سوځي فوقای زړه تنګيږي نو چا سره چې بل سره کینه کزړه تنګيږي د زړه یاریږي نو سارو مخام درې درې پیدا سه وایي اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون چا چې زړه یاریږي غبرهټ پیرزي دا خالد بن ولید رضی الله تعالی نبی علیہ السلام خود لیوه نو هغه چې ما درې ورځې اوله نو ما زړه مضبوط شو خالد بن ولید رضی الله سیف الله وکنه څومره دلیرو دا وظیفه وایا تا به زړه نه تنګیږي خدا خا یاد ساته دا وظیفه چې ما اوله زړه ولا دا نظر ولا د کې فرق ته الفاظو کې فرق ته یاد ساته وای ور بیا اسد الله اسد وای چې څوک ګیره کین چې کوي اذانو کمت کول شي مکروه ده ځه بل ملګری دی جمشید د بن ټلیفون کړو دی یو زنانه استوبرو یو کړه او هغه زنانه سره 15 تول سره زر دی نو ور سره چندشتونه نقد شتنو اې دی باندې زکات راځي کنه راځي 15 تول سره زر دی چې نقد ور سره نشته چندشتنو زکات پینشته دا ختم کړه دا وای کنه ځان سره کو دته وګوره دې نه ایوب کاکړ وی چې حاضر شو د جواب محمد انیس موږ سره پروګرام کې شرکت کړی دی معراج ګل هم پروګرام کې شرکت کړی دی محمد زرشاد علي وی چې جزاک الله مو کامیاب کړی دا سم کامیاب کی اصل دین افغاني وی چې نسوار خړل جایز دي کنه یا نسوار چې کله خپل کې چول وی دغه وخت ذکر کیږي د قرآن تلاوت کوي استغفار ویل درود شریف ویل دا جایز دي کنه جایز دي خو بهتر نه دي حاجی فرید کاکړ ستا جواب شروع دی نثار احمد وی چې مفتی صاحب زما معده سټومچ خراب وي د دې وظیفه مو خودلو وظیفه او شول محمد عامر خټک محمد عامر وی چې مولوی صاحب تاسو پروګرام ډیر خسته روان دی موږ لپاره دعا کوو الله پاک دې ټول مسلې حل کی تاسو زموږ پروګرام زیات نه زیات شیر کوئ موږ به خوشحالي کو تاسو له دعا کوو د زړه نه چې څوک زموږ پروګرام شیر کوي الله دې دنیا آخرت هغه خسته حسن خطاب وی چې مفتی صاحب د جمع مونږ کې کوم زینا کیږي نو جمع سره ماسپخین منسکول شي کمی لیکلی
مولوي صاحب د دی وی چې د جمعې مونځ کوم ځای کې نه کیږي نو هلته د ماسپښین مونځ کولی شي بالکل چې کوم ځای کې د جمعې لمونځ نه کي ماسپښین لمونځ خپل جمع سره کوه ادا کوه پرنس نور وی فالج دپاره وظیفه مونږ وښودل هغه به تکلیف کټ کړي ان شاء ټیک شو جی نذیر خان د فالج دپاره وظیفه دا مفتي صاحب ویله ابو حمزه وی چې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله زموږ د محلي جماعت دی خو وقف کړی نه دی او زموږ ورته وایو چې وقف ستا مولي کې خو نه لیکي په دې جماعت مونځ کیږي که نه الله دې عمر کې برکت واچوي چې وقف شوی نه دی نو دغه جماعت نه دی په دې کې لمونځ خو کېږي خو د جماعت ثواب نه میلویږي ودرېږه لږ تفصیل یې درته وایم چې کوم ځای کې ځایونه دي لمنځونه خلک کوي ته مصلې ویلی شي که نه لکه په دغه کارخانو کې چې لاړ شي مارکیټونو باندې بره جوماتونه دي دا جوماتونه نه دي یعنی مسجد حکم نه لري دا مصلې دي لکه کور کې چې مونږ یو مصله جوړه کړو یو ځای د لمانځه ته برابر کړو چې وقف نه وي هغه ځایونو کې لکه د کارخانو ولا جوماتونه چې ما درته ذکر کړ یا په د بازارونو کې لاندې دوکانونه یې بره پې جومات وي دا وقف جوماتونه نه دي دا مسجد حکم نه لري دې کې اعتکاف هم نه کېږي لمونځ پکې کېږي خو د جومات 25 درجه ثواب درته نه میلویږي مثلا جمع ثواب به درته میلاو شي جمع پکې کېږي خو 25 درجه ثواب د جومات د مسجد هغه درته پکې نه میلویږي مخکې وایه ښه جی بل ملګری دی دی وی چې محمد خالد دی وی چې رکوع سجده اوږده کولو نه څه مطلب دی رکوع سجده اوږده چې ځان له لمونځ کوې نو سبحان ربي الاعلی پکې مثلا 1000 دفعه وایه 2000 دفعه وایه دې ته اوږده سجده یې رکوع دغسې ده چې تسبیحات پکې زیات نه زیات وایه خو چې جمع کوې نو جمع کې 3 ځله نه زیات مه وایه ښه جمع چې دا ډېره مختصر کوه جمع سره چې لمونځ کوې چې امام یې حاجی عثمان علي وی چې السلام علیکم قاری صاحب څنګه یې تاسو ټیک زموږ لپاره دعا کوي الله تاسو زړه مرادونه پوره کړي ام اس خان وی چې पुराने ज़माने में जिस घर में टीवी होता था तो सारे मौलवी हजरत उसे बुरा भला कहते थे आजकल हर एक मौलवी साहब का अपना यूट्यूब चैनल है इस बारे में क्या कहेंगे यूट्यूब चैनल का شاید د پر جوړ کړی وي چې په دې باندې د دین پرچار کوي دین په پیلوي او دینی پروګرامونه په شیر کوي خلکو ته فائدہ رسیدا خو صدقه جاریه ده او دارنګه کې یوټیوب چینل د لپاره چا جوړ کړی چې زه پیسې په وګټم اشتهار په راځي غلط سيزونه په شیر کوي نو دا حرام دي او ګټه هم حرام ده او دینی چینل چې چا جوړ کړی دی ګټه په کوي کنه اشتهارات په راځي نو بیا هم ګټه غو حرام ده ځکه چې اشتهارات غیر شرعي وي حاجی ګل محمد اسماعیل شاد علي خان او محمد شاهد او غیرت شیر ملنګ جان صاحب او جان دا ټول موږ سره په وعلیکم السلام اکبر جان صاحب دی جان وی چې سر کې بال سفید هي وظیفه بتای سر وخت سپین هغه د پر موږ خودلې دي کنه سر وخت سپینېږي یا چې سر وخت غورځيږي هغه وظایف پکې شته ده په دغه کې عبد الله خان وی چې موبایل باندې قرض پیسې خلک غواړي د سود راځي نه موبایل باندې چې کومه قرضه راځي کنه هغه سود کې نه راځي هغه قرضه نه د اجاره ده کپنې سره اجاره حکم لري د سود حکم نشته پکې ځه انور علی وی چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام الله आपको खुश रखे और लंबा उम्र दे और मेरे मुश्किलात है और मेरे लिए दुआ करें الله پاک ته ټول مسلې حل کړي الله زړه مرادونه پوره نور المنان سے موږ سره پروګرام کې شرکت کړی دی ابو صاحب چې مفتی صاحب د توحید په مسله را خلکو سلام کلام من کړی دی چې زه ټولو ته ډیر په ادب او د مسلمانۍ په نظر ګورم توحید په مسله باندې څوک در سره کلام نه کوي په دې ته ګناهګار نه ته کوشش کوه او سره کلام کوه خبرې کوه خو چې هغه باوجود تاسو سره څوک خبرې نه کوي ته په نه ګناهګارېږي دا خلک په ګناهګار دي چې ته توحید مسله بیانوي موحدین مونږ هم ډېر خوښ وي الله پاک ته په توحید باندې کلک ودروه جی حاجی عبد الله خان وی چې مفتی صاحب دواره ته کوي نذیر خان تاسو ته موږ د فالج د لپاره وظیفه ویله محمد اسماعیل وی چې د سحر یا تعویذ اثرات او بیا د هغې لپاره وظیفه دا خو مونږ ذکر کړه ٹھیک شو حنفی کاروان سلام علیکم وعلیکم السلام بل یو ملګری پسوال اعلی دی سلام علیکم وعلیکم السلام جمشید منګي وی چې یو خدي سره یو روپیم نشته صرف 15 تولې خاصه جواب کوم ویل مفتی صاحب درته ذکر کولو ظهور خان سلام علیکم عادل سلیم کون سے رشتے سے لیپالک بیٹھے لیپالک خو ته مرضی ده چې چا نه اخیستل شي خو لیکن دا دی چې نه محرم نه دی چې راخستی کنه لیپالک یعنی مشوم دی پرورش کړی چې کله ځوان شي نو هغه موري چې کوم چا چې پرورش کړي هغه به ورنه پردا کوي حاجی بل ملګری رحمان غنی دی وی چې السلام علیکم په مونځ کې اول رکعت کې کل هو ویل دویم کې عادل سلیم صاحب ستا مقصد دا دی کنه چې خلک خامخا مشوم ستي نو داسې مشوم ستي چې ښځې سره محرم نه نکاح ورسره نه کوي جی رحمان غنی وی چې په مونځ کې اولنی رکعت کې کل هو او یو پس دویم رکعت کې تبت یدا وی نو آیا مونځ کیږي چې په هر سره داسې کارو کې کپا قصدنو کې صرف مکروه کیږي نصیب شاه او نذیر خان دی سلامونه لګلی الله مو خوشاله کا غیرت شیر هم شرکت کړي محمد شعیب نور ملک جان دی ټول خوب میغ ها دی وی چې جان وی چې خوب کې می ګبین
لیدل د دې څه تابع دی د بیل دې نه خو دنیا مراد د حلال رزق په الله درکړي. حاجی اصل الدین افغاني وایي چې مفتي صاحب تاسو جواب وشلو. وسیع الله حقانی موبایل نمبر تاسو ته درکوم. نثار احمد وایي چې مفتي صاحب یو دا نظر ومني چې هر میاشت به 3 روزې نیسم، نو اوس په کومه میاشت کې چې روژه راځي او په روژه کې اوه تاریخ باندې سٹارټ کیږي، نو دغه میاشت کې به دې د نظر هغه روژې مطلب یې دا دی چې دی وایي چې زه به هره میاشت روژې لرم. خو لرې خو رمضان پکې راغی، نو رمضان چې پکې راغی هغې ته مکلف نه یې، رمضان نه بعد بیا 3 روژې اوس. حاجي محمد خالد وایي چې تندر په وخت تدخل په دې کې راځي که نه، فرض رمضان روژې چې ولسته تدخل پکې راځي که نه، هغه نظر دې پکې داخله شوي. حاجي محمد خالد وایي چې د تندر په وخت کې د یریدو لپاره څه وظیفه ده؟ تندر په وخت کې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام به دعا غوښته چې یا الله فتونه غنم وساته. کتابونو لیکلي چې داسې وایي چې یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته، دا آیات وایي. فرید الله صاحبزاده وایي چې السلام علیکم، داسې بزرګان او پیران راوتلي چې بلوغ ته نه رسېدلي او خلک بې پیروي کوي، دا جهالت دی او که نه؟ داسې پیران راوتلي چې بلوغ ته نه دي رسېدلي، داسې خو پیر جوړېدلی نه شي. چې بالغ نه وي نو څنګه پیر دی؟ جی هغه پیر نه دی، بیر دی. مخکې فرید الله صاحب وایي چې دعا درالېږلې ده. ځینې پیران بالغان هم دي، علماء دیوبند سره تعلق هم ساتي، ځکه چې د علماء دیوبند ټایټل در سره نه نو څوک در باندې سلام نه شي، نه جلسې ته راغواړي. نو تاسو پیران نه دي لیدلي چې دیوبند په نوم باندې څنګه غلط غي شروع کړي دي. د بدعتیانو ټوله عقاید چې دیوبند کې ور دننه کوي. تاسو حکیم مظهري نه پېژنئ چې افغانستان ته وتښتېد، پاکستان حکیم مظهري ځان ته دیوبندي عالم وایي او دومره ورته پته نشته چې امارت اسلامي والا پیور دیوبندیان دي مکمل. هلته دا بدعتیانو عقاید نه چلیږي. نو حکیم مظهري افغانستان ته تللی دی، د دیوبند په نوم باندې غلطې عقیدې خورئ لګیا دي. کني دا پیش تاسو وګورئ، دومره غلط په یا رسول الله باندې ویلو باندې داسې غلط استدلال پیش کوي د بدعتیانو والا. او دې سره وګوره د میلاد باندې دا بدعتیانو اقوال پیش کوي، نوم د دیوبند اخلي او عقاید د بدعتیانو د حکیم مظهري تاسو نه پېژنئ افغانستان ته تښتېدلی. او ډېر زر به دی انشاءالله ته امارت اسلامي والا چې دا پاکستان ته بیا راولي. په امارت اسلامي کې په افغانستان کې د داسې غلط زندیق سړی وي، زندیق هغه ته ویلي چې عقیده یوه وي او بیانې بله، داسې زندیقان نشي چلېدی. کافر چلېدلی شي، هندو پکې چلېدلی شي په امارت اسلامي کې، ځکه چې واضح دي. خو زندیق قطعا نه چلېږي، دا په پاکستان کې چلېږي. پاکستان ته بیا راځي انشاءالله. حکیم مظهري صاحب چې دی دا مخکې ځان نه صحیح دیوبندي جوړ کړه که نه، صحیح دیوبندي جوړ کړه بس ځان نه. او خلک ولې ګمراه کابل یا چې کومه عقیده دی دا خلکو ته ووایه چې دا عقیده مې ده، یا بریلي یا صیفي ځان خلکو ته وښایه که نه. ولې د دیوبند لیبل لګولی دی؟ جی ښه جي. هاشمي خټک وایي چې بېروزګاري ختمولو دپاره د خپل ما ښودلی دی، دا ما ښودلی. ټولو ته به دعا وکړو چې یا الله چې کوم مسلمانان موږ سره په دې پروګرام کې شریک دي، زموږ پروګرام شیر کوي، موږ سره تعاون کوي، یا الله ته هغو سره تعاون وکړي. یا الله غیرتي ذات یا هغو په مال او دولت کې برکت واچوي. بار ملکونو کې دی الله پاک د خپل وطن ته سلیم او غنم راولي. یا الله چا اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب. او دغه دعا وکړو چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه ورکړي. یا الله څومره بېروزګاره خلک ته روزګار ورکړي، بالخصوص علما کرام طلبا کرام چې بېروزګاره دي. یا الله هغه چاته محتاج ما کې، یا الله هغوی عزت وساتئ، علم په برکت قرآن په برکت هغو ته یا الله محتاجین اخلاص کې. یا الله دغه وخت کې افغانستان خلک چې بېروزګارۍ نه خلاص کې، افغانستان کې یا الله امن او امان هم راولي، په افغانستان او پاکستان دواړو کې اسلامي نظام نافذ و دایم کې. او یا الله زمونږ اورېدونکي په کم ملک کې د خپل وطن ته سلیم او غنم راولي، زړه مردونه د ټولو پوره کړي. صحیح عقیده د اهل سنت والجماعت دیوبند د قرآن و حدیث مونږ ته نصیب کړي. غلطو فرقونه یا الله مسلمانان په امان کې، د هر شعبې مسلمانان چې هغه تعلیم و تعلم کې دي او که هغه جهاد کې دي، که هغه په دعوت تبلیغ کې دي، که تصوف کې دي، یا الله هغو امداد و نصرت وفرمې. یا الله زمونږ اورېدونکي چې څومره دي هغو ته دنیا آخرت عزتونه نصیب کړي. زمونږ دغه سره د ټیبلټ انتظام چا کړی دی کم ملک کې چې دي، یا الله خپل ملک ته سلیم و غنم راولي، یا دوی دپاره صدقه جریه وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر.